نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغی عائشہ رضی الله تعالی ته فرمایل یا عائشہ فاطمه تیار کا فاطمه تیار کا د علی رضی الله تعالی جنگ را روان دی چې دا ځان سره بوزي عائشہ رضی الله تعالی روایت کې راځي وې د فاطمه رضی الله تعالی د سره دي سمنګزاو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلی زما انزل واپس راځم چې دغه پوری دا تا تیار کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ کو د جمعات نه واپس را روانو چې واپس را روانو دی ورته را ورسېدو اوس دغه ډیر نیازبین لوري ودیدل ډیر سخت خپونه دی ور سره لک خپنیوي شو ودرېدو نو عائشہ رضی الله تعالی چې کله د فاطمه رضی الله تعالی د سر منګزاو کنه داسي ندی عائشہ رضی الله تعالی یو خبر وکړه وی فاطمه چې نن د مور ژوندۍ وي نو ډیره به خوشاله وه چې مور د ژوندۍ وي ډیره به خوشاله وه چې ستا نکاح نن د علي رضی الله تعالی سره کېږي چې د عائشې د خولې نه دا الفاظ وتل د ور سره نبی علیہ السلام ولاړو په جړا شو چغې کړه وی وا خدیجه رضی الله تعالی عنها شو دا غي لور ودی کې نبی علیہ السلام سره باندې اسی غم او چې دن عائشہ دا غي نوم واغستنه نبی علیہ السلام بار چغې کړه وا خدیجه عائشہ رضی الله تعالی چې د نبی علیہ السلام आवाज تر وګو شو رامنډې کړې بار ته وروته وی دا الله محبوبه زما مور او پلار دې پتا باندې قربان شي ما ته خفه کړې ما ته خدیجه را یاد کړه د الله محبوبه زب ستا د خدیجه نه زیات عزت وکما زب تا ته د هغې نه زیاته مینه درکما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته څه فرمایي وی عائشہ خدیجه ونو ستا قوم په ما باندې لري کې خودل ستا قوم زه د کلی نه شړلم او خدیجه به راله ما ته به تسلي راکوله خدیجه ونو هغه تیاره کا نبی علیہ السلام د سترګو مبارکو نه اوښکې به دی او د علي رضی الله تعالی عنہ د کور نه صرف څلور زنانه رالی صرف څلور تنه رالی په جنس کې په فاطمه رضی الله تعالی پسې چې کله فاطمه رضی الله تعالی روانه وله د نبی علیہ السلام د جسم مبارک نه یو صادر تاو یو ساشړی ته تاو هغه د ځان را کول او کړه او د فاطمه رضی الله تعالی باندې داسې ورواچوله فاطمه دا زما د طرف نستا په جهیز کې سامان شو په جهیز کې دا سامان شو هغه خپل شړی راواغسته او فاطمه په کې پټه کړله فورا جبرئیل علیه السلام راغی چې جبرئیل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته تاسو کو جبرئیل سره ناشنا لباس کې نن رالی مخکې خو داسې نه راغلی نن خو د جامې ډېرې بدلې دي وی دا الله محبوبه چې د خپل جسم نه د صادر راواغستو او په فاطمه د صادر ورواچو قسم په الله په اسمان کې تمامو فرشتو ستا لباس خپل کو تمامو فرشتو زم ستا په لباس کې راغلی ما نبی علیہ السلام چې سر مبارک جبرئیل ته اوچت کو داسې اوښکې را روان وي جبرئیل ورته وی دا الله محبوبه اوښکې د ځمکه ته ورتا ونشي ورنه الله به قیامت قایم کړي احتیاط کوه خیال کوه اوښکه دې ګورې ځمکې ته ونه رسي اوښکه ځمکې ته ګورې ستا ونه رسي فاطمه رضی الله تعالی عنها څلور زنانه پسې راغلي وي نبی علیہ السلام په خپلې شړۍ کې رخصت کړله او چې لاړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام هلته ورسوله دعا یې ورله وغوښته وی الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله د دواړو ژوند د خوشحالو ډک کړي الله په اولاد کې ورله برکت واچوي د دعا یې ورله وغوښته د واده ړومبۍ شپه ده علي رضی الله تعالی کور ته راغی چې څنګه راغی کنه فاطمه رضی الله تعالی لومبه اودس کړی دی لوټه ورته خې د علي رضی الله تعالی ته دوبو وی علي لومبه پاسه اودس وکا لومبه پاسه سوکا اودس وکا او زه ګورم چې په اودس کې ته زما د بابا څومره سنت ژوند دی کوي زما د بابا د سنت څومره خیال ته ساتي علي رضی الله تعالی پاسه دو چې کله اودس وکړو کنه نو فاطمه رضی الله تعالی ورته مصالح ورکړه مصالح ته خورا کړه وی علي زم منځ کومه تم منځ وکړه او چې کله دواړه منځ کو ته دعا غواړه زه به پې امین وامه ته دعا کوه زه به پې څه وامه امین وام دا طریقه ده پکار ده چې مور او پلار خپلو بچو ته ودونه کوي کو زوی دی کو لور ده چې دا ورته ووایي لورې خاوند دې خواله راشي زوی ته ووایي زوی چې کله د ښځې خواله لاړ شي د ټول نه لومبې 2 رکعاته نفل وکړئ دواړه د الله په دربار کې دعاګانې غواړئ تاسو یو نوی ژوند شروع کوئ یو نوی ژوند شروع کوئ دا د هغې دومره ساده ما درته وایي چې دې کې زه څه مسایل هم بیانوم یو مسله پکې ما دا بیان کړه
چې د فاطمه رضی الله تعالی مهر صرف 400 درهم دا ډیر لږ جوړیږي. دویم دا دی چې د هغې په جنګ پسې صرف 4 ښځې راغلي وي. بل دا دی چې نبی علیه السلام د هغې نکاح کوله نو د فاطمه رضی الله تعالی عنها تپوس کو فاطمه تا علي رضی الله تعالی عنه ته ورکوم ستا څنګه خوښه ده ستا څنګه خوښه ده. دا زموږ دپاره یو سبق دی که نه.